جمعات کې ماخوستان کې او په جمعې کې جمع کېدله نو په دې اخري رکعت کې په دې جمع کې د یو سړي نه باد لاړلی خو هغې ډېر زیات شور و په جمعې کې په شور هم دی نو چې کله مولا سلام وګرځاو نو ټول چپ وو ځکه چې کیس شوی و چې کیس شوی و ټول چپ وو او د شرم د لاسه یې سرونه ښکته کړي وو کار یو وران کړی خو ټول جومات سرونه ټیټ کړي یو مشر پکې راپاڅېدو هغه ویل قامه دا سرونه هم چې داسې ټیټ کړي په دې کار نه کېږي ویل د لیشي غم وکئ زه دا ویم چې دوه دغه شانته باده د پاکستان د انتظامیه نه تللي دي او د پاکستان د حکومت نه تللي دي او د پاکستان د اسټبلیشمنټ نه تللي دي او د پاکستان د هغه حکمرانانو نه تللي دي چې هغې ته ډیپ سټیټ وایي یو سایفر دی او یو نن چې تاسو کله وګورئ نه اومئ دا باد د دوی نه خلاص شوی دی او رڼی په طریقې حساب دا شرم کارونه دواړه همدې زموږ اسټبلیشمنټ والا کړي دي او رڼی په عمران خان باندې عمران خان ته سایفر راغلی او شرم د لاسه زما قوم هغوی ټولو سرونه ټیټ کړي دي غږ نه کوي یو قسم سایفر راغلی ستا ټول قوم هغه په شرمونو باندې وشرماو او د غلامۍ هغه څادرې په ځان باندې راواچوه هغه خلکو چې موږ ورته محافظین ویلې او 75 ساله مو ورته دا چل کړی و چې دا خلک زنده‌باد او دا خلک زنده‌باد خو چې کله د ډونلډ لو د طرف نه یو کاغذ راغلی چې یو منتخب حکومت د عمران خان په شکل کې یو محبوب لیډر هغه حکومت ختم کا ګوري ته به رانه سام وانلې دې بېغیرته دې کمظرفه دې ناولو هغه خلکو د عمران خان حکومت گزار کو او دا یې ورته ثابته کړله په ټول عالم اسلام کې چې هغه د اسلام قلعه چې په 1947 کې جوړه شوې وه هغه د اسلام قلعه نه ده هغه د ډاکوانو د بېغیرتو د هغوی څوکیدارانو د هغوی قلعه وه هغه څوکیدار چې کومه دی هغه نن خرڅ هم دی غلام هم دی بېغیرت هم دی او بېعزت هم دی دویم کار چې هغې موږ مذمت بار بار کوو عمران خان هم کړی دی 9 مۍ ما هلته هم دا خبره کړې وه دا شرم هم دوی راوړی زما پریمبلز کې د کنسټیټیوشن اف پاکستان کې په هغې کې دا دی چې زه خپل احتجاج ریکارډ کولی شم یا د آئین بدل کا او چې آئین نه بدلې او ما له اجازت راکړې زه به احتجاج کوم که ستا له ښه او که ستا له بد 9 مۍ د هغې موږ مذمت کوو خو د په هغې په شکل کې ته به د ما نه دا نه جوړې چې زه د انډیا مسلمان یم او دلته د هندوانو حکمراني ده او دم داسې فرعون چې به کله په بن اسرائیل به لږ راوچت شو نو د بن اسرائیلو کور بیا تالا کو تاسو تاریخ وګورئ دې حکومت هماغه چل وکړو چې د تاریخ انصاف د یو کینډیډیټ د یو کارکون د یو لیډر د هغوی کور یې تالا کو او ځان یې داسې وکړو چې فرعون کوم کار بن اسرائیلو سره کړی دی هغه به موږ تاسو سم کوو د یزید کار یې وکړو هغوی زنانو نه لوپټې راښکلې د هغوی بېعزتي وکړله د هغوی باندې تشدد وکړو په مکه او په مدینه کې هغوی دا کار کړی و دلته دې حکمرانانو دې د اسټبلیشمنټ یزیدانو هغوی نن د پاکستان د هغه د اسلام د قلعه چې به ورته ویله د هغې د زنانو د تقدس او د هغوی لوپټې راښکلې او خپل امیر اوقات یې دا وښودل چې ستا په قربت کې او ستا په محبت کې موږ ته د خپل لور او د مور د هغې عزت ګران نه دی د هغې لوپټه به درته ممتاز کار بخاري چې ته خوشحاله دلته باید انډیا کې د مودي والا دا ځان ځای کې ویم انډیا کې مودي ګورنمنټ چې کله راغلی او دلته د پی ډي ایم ګورنمنټ چې کله راغلی هغوی خپل مفاد دپاره هغوی خپل مفادو دپاره په مسلمان باندې چې کله ظلم کوي ویې نیسي په شریکه باندې ونیسي وایي جای شریرام ووایه
تشدد به در باندې بند کړم. تاسو اورېدلي دي او که نه مو دي اورېدلي؟ قومه تاسو نه تپوس کوم چې مودي هلته په مسلمانانو باندې جای شریرام وایي او که نه وایي، او دلته په موږ باندې نومی مزمت وایي. هلته د جای شریرام په نامه به دې پرېږدي چې دا جای شریرام وایه. ما ته دلته وایي چې د نومی مزمت وکړه. کړم ده دا بعد هم د ده نه خلاص شوی دی او ما ته وایي دې مزمت وکړه. یا بېغیرته بې هلته چې کله په سکون باندې ژوند تېری اسلام به پرېږدي، اسلام به پرېږدي، هندو کېږي به بیا به په سکون باندې ژوند تېری. دلته په پاکستان کې د حکمرانانو د یزیدانو دا به تا ته څه وایي؟ تحریک انصاف پرېږده او ګرځه مزې کوه. دقه شانته ده. خو دوی ته موږ دا وایي چې عمران خان د ځان دپاره نه ده لګېدی. عمران خان دا لړۍ دا جنګ دا د ذات لپاره نه دی شروع کړی، دا زما او ستا د نسل د مشر د کشر د خویندې د میندې د هغې لپاره دی. انشاءالله وعده کوو ټول لاس اوچت کوئ، ټول لاس اوچت کوئ چې دا جنګ وایي په خوله باندې چې دا جنګ من د اخري ساه پورې د عمران خان سره وګپ به ولاړ یو، د اخري ساه پورې به لړۍ کوو او لاسم یې توره ښکلا چې څه کولی شي هغه کوو. اخري خبره کوم، پولیس والا په موږ باندې فیار دهشتګرد دهشت پسند دی. پته نه لګي 26 یو دفعې را باندې په یو فیار کې لګولې ده. خو په 8 فروری باندې تاسو یوه دفعه در سره وعده وکړئ چې دا څومره دفعې در باندې لګولې دي. په 8 فروری باندې تاسو یوه دفعه ده او هغه د بیټ نښه ده او یو مخر دی. تراس ورکړه چې د دې ټولې دا دفعې ختمې شي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.